جی بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. نن موجود یم داسې ځای کې موجود یم او داسې چا سره موجود یم د چا چې په سیاسي بیکګراوند کې په سیاست کې یو ډېره لویه پوهه لري او داسې یو خپل مثبت کردار چې چا به کردار کړی دی، خاص کر د زنانو په حوالې سره پکې یو لوی کردار چې دی ادا کړی دی. چا سره موجود یم موږ سره نن په دې خصوصي پروګرام کې خصوصي ملاقات کې موجود دی بغیر چې د سیاسي یا د سماجي د تعارف محتاج نه عصمت کاکا چې چا تعلق چې د پی کې 56 د انې سره دی هغوی سره موجود دي. تاسو په ډېرو عهدو هم پاتې شوي یې د پاکستان تحریک انصاف سره ستاسو دغه تعلق دی. کوم عهدې باندې تاسو پاتې شوي یې او نن سبا تاسو کوم سیاسي هلې ځلې څنګه روان دي؟ عهدې خو د پارټي د طرف نه دي. زما دپاره اعزاز او زما دپاره د خدمت یو موقع ده چې بار بار په ما اعتماد کوي او زه خدمت کوم ولا انشاءالله کوم ولا چونکې تاسو هم د 400 د طرف نه نو هغې حوالې سره به زه خبره کوم چې د 400 ډسټرکټ صدر هم پاتې شوم وومن وینګ 17-18 کې. بیا چې هغه ټایم ډېر ټف سچویشن و. این پی ډېر دغه تاسو پته چې این پی ګړد دی هغه قومي وطن پارټي ملته ده ډېر لکه سټرانګ او ډېر مضبوط کینډیډیټس وو. هغې دپاره د وومن وینګ کار کول چې داسې اسان کار نه و. بیا هغه ټایم چې دی مطلب اوس 3-4 سال پې تېر شو چې د دې نه لږ شاته لاړ شئ تاسو نو هغه ځای هغه ټایم نور په بیکورډ ټایم و. نو زه یوازې ښځه ومه راووتم یو آواز راووته یو شعور شروع شو. ټیک شوه دې نه پهله بیګم نسیم ولی خان وه ډېره لویه هستي وه. ټیک شوه په هغې نه پس بیا داسې څوک نو راغلی. زما هغې نه پس چې دی که نه پی ټي آی کې پهله او هغې نه پس دویم نمبر باندې زما په 400 پوره ډسټرکټ کې زه ومه. سیاسي حوالې سره خبره کوم سماجي یا سوشل نه. زه چې وګورم که نه نو 400 ډسټرکټ چې دی که نه دا ډېره هایلی ریچ ځای دی. هغه هر څه څنګه چې زراعت ډېر ښه دی که نه داسې د دې عوام د دې خلک هم ډېر باشعور ډېر تعلیم یافته دي. خو چې موږ له سیاسي حوالې سره وګورو ډېر ښه خلک د دې ځای نه راووته ډېر ښه میچور ډېر پړه لیکه ډېر ښه خلک موږ له راووته. خو یو دا دی چې دلته زموږ بعض اوقات ښه ورکر زموږ نه اګنور کېږي. نو هغې کې دی چې ښځې خو خاص کر ښځې خو دی چې موږ د پردې حوالې سره زموږ لږ سماج داسې دی معاشره داسې ده د پردې د برقې د ګاونډ سیسټم دی نو خلک په دې وجه لږ شاته اکټیو به شي خو تاسو به ښکاري آف د سکرین مخې ته نه راځي. نو دی وجوهات دي. نور ایجوکیشن پوینټ اف ویو سره هغه چې څونه لکه ماډرن ځای دی زه نه ویم چې بل ډسټرکټ به داسې وي. تاسو دا ووایئ چې موږ څه کارونه کړي دي چې وګورئ. ټیک شوه مونږ ولې کارونه نه دي کړي. دا پناهګاه چا جوړه کړې دي 73 سالو کې دا پناهګاه چا جوړې کړې دي. ټیک شوه دا صحت کارډ دی دا تاسو ته مخکې چا جوړ کړی دی. صحت کارډ په وجه چې دی یو 10 لاک باندې تقریبا چې دی یو کس علاج کېږي 10 لاک پورې هغې کې خپل بجټ دی. دا چې یو غریب کس استطاعت نه دی چې په خپل علاج کولی شي نو دا چا حکومت ورکړی دی. دغه شان چې تو ګورې راشن کارډ شو ایجوکیشن سیکټر کې چې تو ګورې ایجوکیشن کې څونه لکه مثبت زموږ دغه دي نو دا چا کړي دي. دا خو هم زموږ دغه شان ته ډیمونو کې واچوه. زموږ د 73 سالو نه چې بس یو ډیم چې کوم ایوب خان جوړ کړی هغې نه پس زموږ سټاپ شو. دا دې نه پس زموږ څونه ډیمونه دا چوټې موټې ډیمونه تیارېږي څه تیار شو څه تیارېږي تسلسل سره دا چا کړي دي؟ دا خو پی ټي آی کړي دي. ګوره مایوسه دی چې مهنګایي ما تاسو ته وایي چې مهنګایي یو آواز جوړ شو مهنګایي دا موږ یې منو دا نه ده چې نه منو که نه چې د خپل زمانه ما ته پته چلېږي چې ریټ او په حساب کتاب کې ډېر فرق راغله. حالات سره ګو دا د 73 سالو ګندو دا تا ته په 3-4-5 سالو کې نه صفا کېږي. اوس څنګه چې بل ورځ خان هم عمران خان وي زموږ پارټي چیرمین هم دی وزیر اعظم هغوی وي چې دا به انشاءالله 3-4 مهینو کې د دې ډېر ښه موږ ته به رزلټ راځي. نو دا به انشاءالله وخت سره سره لږ ټایم پکار دی دا به کنټرول شي. دا داسې شی نه دی چې دا فکس دی او نه به تبدیلیږي. انشاءالله ښه وخت دی را روان دی او انشاءالله ښه وخت به راځي. بلدیاتي انتخابات زموږ چې 18 ډسټرکټ کې چې کوم پاتې دي هغې دپاره خو څنګه چې تېر هم چې زموږ کوم 17 ډسټرکټو کو الیکشن شوی ما به همدغه یو میسیج و زه د ایجوکیشن ټرئینګ د کې پی کوآرډینیټر
هم پاتې شوی ما جی خاص کر خواتینو دپاره به هم ما یو میسج راکړو دی اوس هم زه ما چې خواتین چې دي تاسو خپل بھرپور رول ادا کوئ او دویم دا دی چې انشاءالله تاسو چې څنګه سوال تپوس وکړو دې کې به زموږ ډېر خوب مثبت رول وي هغې کې مونږ منو مونږ څه ځای کې کولیپس شوي یو بالکل څه زموږ غلطیانې دي فیصلې غلطي شوي ووټ بینک نه دی خراب شوی فیصلې چې غلطي شوي دي فیصلې څه غلطي شوي دي زموږ ووټ بینک نه دی خراب شوی صحیح که مونږ نه دی راکړی که نه ایټ لیسټ هغه ووټ بل چاته نه دی تللی انشاءالله تعالی جنرل الیکشن بالکل ژوند دی الله دې خیر وکړي پهله خو د ژوند د ایمان دعا به کوو 2023 کې بالکل زموږ چې کوم خپله دا پی کې 56 این 23 د دواړو ته زما خیال دی انشاءالله تعالی زه به اپلای کوم زما به خپل پوره کوشش وي باقي د پارټي خپله پالیسي ده میرټ باندې کو زه رالم نو ویل اینډ ګوډ ګوري به هغوی به خپل دغه ته کرایټیریا ته ګوري چې زه به فټ کېږم نه فټ بهرحال زه به انشاءالله زه به امیدوار مطلب راځم به اپلای به زه اپلای به چې کوئ اپلای به زه ډېر ښه خلک دي د این 23 پی کې 56 ډېر ښه خلک دي خو خاص کر خواتین سړي خو بیا هم بوټونه له روزي میجورټي روزي ډېر پکې مصروفیت هم شي څه نه اګنور شي اګنور کې خلک وي خیر موږ به دا وکړو خو دا د زنانه دپاره دا دي چې تاسو ووټ کاسټ کولو له خامخا روزئ او زه بار بار یو خبره کوم بار بار زه ولې چې کله هم زه په ګراوند باندې یم که نه ګرځم او زه چې کم شی فیل کوم که نه هغه زمونږ د خواتین سره پهله خو دا شناختي کارډ ایکسپایر وي جی بالکل یا د خاوند په نوم د پلار په نوم جی خاوند ته نه راړولی یا دغه شان څه کلیشز راشي صحیح اوسې کې یو ځای کې شناختي کارډ یې د بل ځای کې دی ووټ یې په بل ځای کې دی خواتین ته زما ریکویسټ اپیل چې راتلونکي وخت کې چې دی خپل د دې پهله وګورئ چې دا ستاسو ووټ چېرته دی او شناختي کارډ ایکسپایر نه دی دې څیزونو ته تاسو ګورئ